د مسلمانانو د پاره رمضان د تبعی میاشت دا د دوی د کفر میاشت نن سبا چې مسلمان دي ته د رحمتونو برکتونو میاشت وي دا کمقل دی دا ناپوهه دی دا جاهل دی دا د الله تعالی د غولولو کوشش کوي د تراو سره په اسلام کې څه حیثیت شته دی نه درخواست کوم چې دې سره کنټرول کی ګوره استهزاء کوي باقاعده ظالم ګستاخی کوي ظالم د کفر هغه مرتبه ته رسیدل دي چې یقین وکړي په زندګي حکم جاری کیږي دا عام کافر حکم نه مخ ولاړ ځکه چې کل کړه د مسلمانانو په علاقه کې په حدیثو په استهزاء کوي د قرآني حکمونو پورې استهزاء کوي نو بهر حال خبر به ډېر وګړي خو زه به دغه اتفاق کوم مسلمانانو ته درخواست کوم چې د فتنې نه ځان وساتئ تاسو به دې څیز نه پوهېږئ او بعضې یو دوه درې دي چې هغه ظالمانو د خپل ډالرو دپاره د خپلو چینلو د چلولو دپاره د مسلمانانو عقیدې خرابوي هغوی ته سوال کوم دا شی مه کوئ قلار شي د فتنې نه که دغومره جرأت در پکې تیاره کړئ ما سره مخامخ په دې موضوعاتو کښېنوئ چې درته په ورځې د اسمان ستوري درته ور ونه خوري ستاسو نه مخکې بیا زما نوم بدل کړه زه په هغه وخت د په لاس باندې بیعت وکړم خو که درته مې ثابت کړه چې دا سړی د قرآن نه منکر دی حدیثو نه منکر دی مرتد شوی دی سره تاسو ته نور مسلمانان مه تباه کوئ بهر دنیا کې زموږ سره مسلمانان وروڼه دي هغوی ته هم دې فتنې نه ځان وساتئ الله دې موږ د ټولو فتنو نه محفوظ وساتي جزاکم الله خیرا السلام علیکم